صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن نفيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دمو خوشی عزتونه کړي دا آیت کریمه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث اتوس په مخ کې متراوت کړل په دامن سبو وخت کې چاہا کی عام یو سوچ فکر دے دینداری یا دے اللہ دے ناراضگی ول دا په امت کې چې کله د مختلف علاقې هغه رسمینا رواجینا طریقې کاروبارینا ایه دا سره خبرې دي بیا دا خبره چې د چا د قرآن او د سنت سره تعلق وي د علم چشتان وي او بیا ورسره هغه علم باندې عمل نه وي د کتابي مطالعه نه وي دا خبره ډېره زړه انسان ته محسوسېږي په زړه کې بار ورځي چې قرآن چې د کیم په تېر امتونه باندې هغه یاد حالات بیان کړي دي په دې تفسیرات کړي دي چې دا خلق څرنګه دیندار وو پاکه توبه باندې څومره عمل وو د خپل پیغمبر خبره د څرنګه منله او بیا د یوه په نتیجه کې خدای پاک د دې سره کې شګړې کړې وي د دنیا عزتي نه لکړي دي خو بیا چې کله وخت رده خلق دا د خپل کتابونه د خپل دین نه د خپل پیغمبر د خبرې نه د یو ریز په ریز لرې کېدل سمته کېدل د خدای نافرمانی
دا پکې زیاتای شوې چې حکیمه یوه خبره ډېره ضروري وه یا د کیمه خبرې دا د ځون بچ کول هغه ډېر قیمتي وي خبرې دې په ذهن کې مخکې سمندر ګوړې فکر شي خپل دین اچا کیم چا دیندار یو یغه چا چاته نه تکلیف وکړي نه پریشانی و نه د دنیا نقصان و دین یې کا او چې کیمه خبره داسې چې هغه کې د دین نقصان د دنیا نقصان و د دغه د طبیعت خلاف وي بیا هغه خبرې د سر ته وشولې دا قرآن امت د دغه خبرې نه تقریبا 1400 کاله د مخه خبر کړی تو دا ډېره زیاتای حساب قرآن تقریبا یوه پنځمه حصہ د دغه دېرشې سي پورې دا د دغه تېرې امتې چې کوم هغه د دی د بېدینۍ په نتیجه کې یا د دین نه د لرې کېدلې په نتیجه کې کوم عذابونه پرې راغلل مشکلات پرې راغلل تکلیفات پرې راغلل دی ته په وخت کې پیغمبر دا کیسه کړله چې اوس سړی دا خبره د دغه وجه نه دو چې خدای خفا ده خو هغه کیسه د دی ذهن نه ورسته د دی ذهن سوچ فکر دا چې چلو پیغمبر خدای وحی ورته دی او د میر باندې انسان دی داس خبره ډېره په دی باندې بوج کېدله نه لکه په نصب واخلي ټیک تو په عالمون کې په دغه قسم باندې خلق وي انسان دی د 15 صدۍ عالم دی چې پاک او په وځي کې څه کمای وي د تبلیغ ولو په دغه قسم باندې وي ډېر پکې چې پاک او په څه ځای کې کمای وي په مجاهد کې په دغه قسم باندې وي چې څه کمای وي پکې خو یغه په وجه باندې بیا دا ذهن جوړېدل چې ساده د عملو عالم په دغه قسم باندې دي او بیا د یو عالم هغه د خبره وزن نشي کولی د خلکو په ذهن کې بار دی و دیندار سړی وزن نشي کولی په ذهن کې خلک هغه خبره ډېره اسونه ورته لیدا شي الله کې بیانوي خو د خدای خبره ورته بیا یې په نتیجه کې مشکلات وشي بیا چې مشکلات وشي بیا سره وایي چې سړی د سرمن تباه شو په پلونکي ځای کې داس به وشول ورته داس رسوا ذلیل شول په هغه کې داس ظلم ورسره کېږي ورته دا خبره ده क्या करता है शायद जनरेशन डॉलर सौका को 10 मिनट दागा د تیر وخت کیسې ټولې قرآن کې بیان شوي دي او قرآن نشته دا خبره کو په وخت کې لیکو پروردگار عالم فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه خلق چې تاسو ایمان وروړئ اتقوا الله اوس ورور شهید خداینا حق تقاته لکه څنګه د خداینا د ډېرېدل حق دی چې یو دام په د قرآن ایمان وروړ په د پیغمبر باندې ایمان وروړ د دینم کبیر کا
نور دا دین اوس داس بیا په زوم کې روانای چې لکه څرنګه چې الله پاک لوی دی د خدای لادو دا شان ډېر لوی دی چې دا د توس ډور د یغه برابر وي د یغه مطابق وي مناسب په دنیا کې نشته لږ زورور وي د یغه څرنګه ډاري شي بیا چې کله د حکومت یو افسر وي د یغه خبره وي د یغه د نش په ذهن کې څومره وزن وي یا کدا خبره نشته د بهار نه یو پانا زورور سړی وشي نشته وکړو چې دا خبره داستو کنه د دغه نتیجه ودرې شي هغه متعلق مې څومره فکرمند شي شاوز دا خو د څورزي افسرینو انسان دی شپږ لاس کله عمر دی دا ریټایر شي او سرته حکومت دی اوس چې دغه د انسان په دغه قسم باندې هغه په ذهن کې په دماغ کې یوه کیسه جوړېږي چې هغه بله کله هغه سخته پریشاني ته مخامخ شه په دغه خبرې نه ځان ځان کړه په د خدای نوره خبره چې بار بار یې په قرآن کې ویلي دي چې په دا دنیا کې سزا درکوم په آخرت کې هم سزا درکوم شاید چې دغه یو انسان یا د یوه ډول خلک دا یوه خبره نه دوې نه لاس نه شل نه یو ورته نه دوه وره نه لاس وره نه شل وره همیشه دا نافرماني کېږي اخر ټول د یو په نتیجه کې مشکلات نه لري په دا سلسله کې دا نو څو خبرې درته کوي ډېره اهمه چې د میر د دنیا د ژوند سره ډېر تعلق دی دغه نه بالکل زندگی کې مشکلات پیښ شي هر انسان دا میتوس کېږي خو دا خبره دغه متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته سوي او چې کله په باندې عمل نشي نو په ورځو د خبر دی یا په دنیا کې د یوې کیسې نه څومره مشکلات جوړېږي پریشانۍ جوړېږي معاملې جوړېږي کیسې څه جوړېږي دا غزه دا چونکې ډېرې د خبرې بار بار پیښیږي او خلک پوښتنه کول وشي چې وایي سوزه پیسې مې ورکړې وې سور یې تکه مینات یې تکه او کور مې ورکړه روس دومره وخت شي دا زموږ په عمر شي مسله ده چې چاته چې کور ورکړو چې هغه دای پکې مارز کیسه ورسره زما وسولولی شي چې خفګان ته په دا چې پنځه ګولایي چې لاس ګولایي دا هغه پیسې دغه زهودو شرکي دا چې چا کور ورکړی دی په دغه باندې دی دا زهود دای د دغې متعلق شګړه د وکړه اول سال نو داسې بختیان کولی کیسې چې دا شاید په خپل ټیم درته وصول شي اول خو دا وړې دا حالات اوس کې ته روان دي په حدیث کې دغه لوی سوال بیان دی چې یو سړی ډېر حاجتمند وي شاید ضرورت کې راته خو بیا د دغه کور د وصولۍ بیا دغه اسلام هغه قسم باندې ویلي دي که یو سړی د کور دا نه کوي دا سړی د اسلام په نظر کې سره کوي نو یوه طرف ته خو دا چې پیسې وګورې دوستي درته پسې پټ شي ورشي او په نو پرې یې پام دی غلطې کیسې
सोच फिक्र तको देखभाल को खास फरोग न कमाई हदीस के तरीके चचा चखबला खर्चा कमाना नीम कारोबार दा अंदर चखबला खर्चा चा देखभाल वक्त मुताबिक बाकी सब मुतकला चाहे कि माँ अरे खाल के तरीके लगा दे मीर दे दोस्त वतन तरीका दो जो खुरजना चिरता सब्जी या चिरता लगा पुशा चकालिया लगा फान पेशशी दा किसी यो सारा ये मीर दे दौर इंसान आगा फरुकीना दास को लगा दे इस्लामाबाद चलिए गदर चंगे तकलीफी दिया गदर चक्का हमारी नानी दाइने लाहौर बस टाइम पर दवा करावी दाई बड़े खैबर जैसी आगा खाल चाप मुख्तलिफ तरीके सारा 10 पैसे बैठी का जायज़ नहीं का नाजायज़ चाहिए यूसुफ के तो नहीं दस्ता दाई पहुँच के सल्लल्लाहु अलैहि पैसे में डाले दा किसे अंदाज शरीक ला दामद दाई चकादाई पंजाश के यू लाख रुपए गठी खर्चा पसे जुताई कला देखभाले इलाके बाजार होते दाम का 50,000 रुपए से गठी पंजाश के दाई 50,000 रुपए दाम से की बारह दाम जोता वाला खबर हो बड़ा किसान में दादर तकला चे 15 साल उम्र की दा खबरा हो तेरवाज के अलविदा चे शमा का बाद नस्ता दे पर देवीर दवाज़ेला वाजिबा खबरें दी पर इस्लाम परनोई के चक्कर ये वक्त हदीस परनोई की दा खबरा दा से नशा बनी भी खुदा उस दौर चपदा के हाल जो सड़ाई दर्जिता जुर्श तकरीबन पसल के अतिया का सदा स्वर चित्तक का लाशल सराओं के अवबाद दर्शना देता गलाई भी देता नोस्त्र स्तर भी देता लड़के भी जे उधर सख्त मजबूर है या होता पैसे चकाली बस पन्यास पदवी के ना अपनी इज्जत बोला कि वो आप पैसे न चाहोगे शरीर भी है चिकारोबारी मुस्तले और शरीर भी है चिखर्चे आपको वादे वो सारे पूर मशले चिकलायु इंसान में सलमान देवल बराबर पूर मशले इस्लाम नजर की दासराय सरक दे हजरत अब्दुल्लाह इब्न रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रहे दाइदा खबर बयनली तयी इस्तखरज मिन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40,000 देमुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्विस ज़रा दरहम कम वक्ती ताडे पैसे त्यागे मुदा कुल गोष्ट नर पदा मुका पदे दसरा सशैलीना फजाअहु मालूम आगा पैसे रोले एयो तरफ था दामा दे पेसने देखे दे बात कोरा लगाओ देवे जों ता खर्चा को देता के दला न दस हदीये जे फदफअहु इलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौमर वागा पैसे मुतारस कर ले वक़ाला अखबरा उस पता के वक़ाला वबियर तौफ़ फरमाया बारकल्लाहु तआला फी अहलिका व मालिक खुदाई पाक देदा बाल बश की उपमूल दौलत के बरकत से पाक पर टेमना पैसे देखा वो पास दिन थे वो नचकी मार से जड़ा करे हुआ ये जब बदल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जरूरत है 5 दादा दौलत कला
وبيايو فرقيا إنما جزاء السلف الحمد والأداء كيميو سراي چچاتا پور ویرکو نور داغاو دا سړی شګړه مانی چې څومره مانه د واسطه کیږي دعا ورته کو ایک شکریا ادا کوي او سره دا چې په خپل ټیم باندې هغه پیسې دایره سړي دا قرآن کې الله پاکي چې دوسته پورا د خپل پیغمبر فی خصلات ژوند تیرولې طریقہ دا بهترین نمونه کچېره دوست د خپل ژوند په دغه قسم باندې پیغور دوستو هیڅ مسله هیڅ مشکلات نه دلته دا ورسوي آیا ورته وکړه د درسو کریا جما ادا د بیرو په داوس دور کې پیسې ور ویلې وې دایو هغه شای هغه خیال لحاظ نستی چې پیسې پر لوسوي او د دې په پرځې کې وشل کړي چې کله اسرای ورته درېږي ورته چې موږ کې د پیسې لر سره وزن بدلې او تل هغه سره او یو ورته سره چې بیا ورته چې مشوره ده اخر کې پزړه کې شرمولای جوړ شي پاندې ورسته په دل شي بیا پرې چې ډېر ګوري نه وخستې یو ورته وتا د تفسیر یو ورته موبایل د سیمو بدل یا رستي دا په دغه کې لري چې ورته خبر اوسه د څه خیال لري چې دا یو مسلمان ته د خپل ورور سره شګړه کوي دته ضرورت وي دا به دمره په مشکلات کې په پریشانی کې وځو هغه وعده چې کړی و چې زوی درته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د منافق سړي علامات دادو چې کله دای کې سره وعده وکړو بیا هغه کې راځي دا خپل چن دیر خلاف فرضي پتا کې ځون تا ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لج الواجد يحل عرضه وعقوبته یو سړی دی دا د چا دولای په شپه پیږي چې د سړي سره پیسې وشته ده خدا دې زړه خلک عادت وي طبيعت وي چې پیسې په کور کې سیړه کړي او ګاډي وې دا دې خلک نفسیاتي ضروري دي خو بیا بل طرف ته خبره درېږي داس خلک شته دی چې اول دی چې یو بنډار روپۍ لیاده ورګیا مزدګاره یو بنډار روپۍ که آدې پنځه زره وي که آدې لاس زره بنډار وي که آدې پنځوس وي که د یوې لس چې دا دی ورته ګاڼي دا لوړ دا یوه مخوږي په خلک په دغه قسم د قرباس ته دا اطمینان چېرې دا پیسې دی په سره د هر چا خپل بیمارۍ دي نفسیاتي بیمارۍ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چې توفیق شي یا دغه سړي بې عزتي دا ورته جایز دي چې په چاکي په طریقه د رواج مطابق وي وسته ایسا قدر احترام ځکه چې دا سړی د بل سړي شګړه ناشکري وکړله د وعدې مخالفت یې وکړه دا سړی یې په پریشاني کې وشو دا چې حکیمه د رواج مطابق وي چالیا د روزاته سړي ورولي ورته کښېنوي چې دا یې خپلکای په دغه قسم مندر سره لیا نوره چې کیما
کومه طریقه وي چې داس په دا وپوهېږي چې دا سړی دلته پرېږدي چې یو ورته دومره بې عزته کړل نه بله ځمکه په دغه ډېر بې عزته کوي او چې په موقع باندې وي چې په کومه طریقه باندې وي سزا ده د حکومت په ترو باندې و دغه سړي ته ویل کو چې باقاعده راپورټ وکړو خو دا خو ولې چې حکومتي ناپوهي حکومتي ناپوهان جوړ شوي دي چې بچه د خپل وطن د خپل علاقې او د دغه د عزت د امن خپل خیال د حال وساتي خو وویستي دا نو سړی خپل عزت محفوظ ساتلی شي د یو خاندان نه یو کلی نه یوه علاقه او په دا کې پیغامي کېږي خو چې کله وجه سره مخامخ شي په وخت کې چې یو ورته دین ودرسته اول دنګه مانګه دا نه یاشدلې چې یو ورته کې ضرور شي په کاسه باندې وخېږي یا کته یې په تاسو کې کته ډېرې سیرې کا هغه زکات نشه بشکاو بهرحال دا خو اسې بله خبره راغله مخته د حضرت سعد بن اطول رضی الله تعالی عنه نا روایت دی صحابی دی دا یې ما د اخي د مور وفات شو وترک 300 دینار او 300 دینار بونینا دا د سرتا رشول دا مولي پوتش وترک ولدن صغار او کام بالباش وړو دا سرتا پوتشوي فأردت أن أنفق عليهم بیا مو دا اراده وکړه چې هغه پیسې دي اوس چې ورې د دغه ورکې جنګي د سړي د ورته ضرورت پکې راکېږي دا اراده وکړه او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پښتنه کړی و چې زموږ په دا پیسې کې اوس دا خیال دی چې دا ورکې ضرورتي دا پکې راکېږي چې ستر شي په خپل پښې باندې ودرې شي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایا ان اخاك محبوس بدينه ورته چې تو ته پته شته ده چې تو ورور کو پاتو ځان کې گرفتار ده او قید کې ده د مشکلات سره مخ ده بدینه چې پور بدل باندې د خلک دای وری راځي په آدم دی پرته یغه په نتیجه کې په لوري هغه دی ولای شوی دی او د الله په طرف د مشکلات سره مخ دی درته یې چې فقز عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې اواز د غرور باندې دی چې څومره دوری دا دې راځي پانا د ورسته د ضرورت کې جدي ضرورتینا دا فکر کوا ځکه چې دغه د کورو د دنیا په اسباب کې څه جوړ شي پاګوره د غرور د خلاصولي طریقه ده نشته دغه نه بغیر مسله ده چې یو سړی چا چې قرضه واپې چې یخ په خپل ورته معاف کړه پورې ورته معاف په بیا خودوټي چې دا نبی نشي کوسره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده شي ملګری صحابي وفات شو جوزا مونږ چې کله درته ورته ویل چې بلکې پښتون نه ویل چې دا سره یو چې را ورینه وغیرہ دا یو خاصه خلک ته ورته یا ورته ویل چې
اشار کا نشته دی چې ورته وایي چې قرضه شته دی ورته وایي چې دا خپل ورور د توس د جنازې نیسو توس د جنازې نیسو وکړه دا یو د جنازې د موضوعات راځي یا داسې شوي دي چې په هغه مجمع کې یو صحابي وویل چې یا رسول الله دغه سړي ورور چې څومره دی چې په دا دغه زړه ځای شول نو زړه دا کوي کوم پاهه واست د ورته پاس کېږي یا زمینه د جوړو څخه په دا کې مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قضا کړه چې قضا سپورش کړی چې ذات د تفسیر سپورش چې کا د مو سپورش نه مخکې شي دغه سړي په حق کې دای ګورې د عذاب نه بچ کېږي یا دا سپورش ضروري او بل دا خبره چې امت ته دا تعلیم ورکوه چې د ټول متعلقو انتهایی پلوس داسې زور جوړوي چې په خپل وخت نه پنځه ورځې مخه ورکوه د ټولې دنیا پیسې ورکوي په دا کې به شهید کسم چې هغه په سړي ته چې څومره روپۍ ورکړي په خپله وعده چې کړې باندې پنځه ورځې مخه ورکوي چې په دا باندې به شهید شي چې چا ته په دا رژیم د پیسې چې شته دي اگر کار سره په دا کې هر څوک ډېر پکې محتاط دی ځکه چې څوک نور نه پرې کوي د اسلام د یوه ډېره غوره خبره چې آخرت د انسان ورسره تړل کېږي دا به کیسه د امت د ذهن نه داسې وتلي وو چې لوړ داسې تللی چې بیا دا څه شي نور دا صحابي وایي چې فضاحت زلوړل فقضیت عنه د خپل ورور د چې څومره توري هوي هغه مې پرې کړل په پیسې کې ثم جئت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورا فقلت یا رسول الله یا میں عرض وکړه چې د خدای رسول الله قد قضیت عنه مخان ورنه پرېکړل ولم تبقى خو هېڅوک نه دي پاتې شوي راوړي الا امرأة یوه ښځه ده تدعي دینارین چې د دوی دیناره دعوه کړې ده چې د ده ورور ته مو 2 دیناره ورکړي ولیست لها بینة حالانکې د یوې ګواه نشته بیا چې پښتون عامل دا وکړه چې چا مخکې دی ویل دي نن سبا خو ډېره غټه خبره ده چې بیش پښتونه دا مړه خو خوږلار ته یې ورګېري دوست کیسې دي پیسې ورکوه نو په منځ کې هېڅوک نشته دی لیکل نشته دی دستخط نشته دی چې دا په دارس مدرس کوي پلونکی په دا پکې وجود وي ایام نه هغه په وخلي دستخط چې څه قسم سودا وي دا اس باندې چې کله یو ورته سره معامله شي ځکه چې خلکو په دغه قسم ملکو بیا ورته مستقل دشمني په ځکه کې دا غوسه دا کیسې په جوړ وي ځکه چې اسره دی چې نه په فرټه شګړه در سره کړی نه په درته خدای دا نو ځکه سره دې پیسې نه دی صحیح ومات کې هیڅ نشته دی نه لیکل شته دی نه ګواه شته دی یو دا پیسې دی سره نه وصولای اکثر په دا پورې درته کله چې خدای په کوي چې دوست دا د دنیا په ژوند کې زوم دا جوړ کړي چې د خدای نه لري نن سبا د الله مدار وسته دی چې څوک په څه شکل کې د چا پیسې دا هضم کولای شي بلد شوي دا صحابي قال اعطها رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې دا شذا د 2 دیناره ورکړه فإنها صادقه دا رښتینی
ښځه په یو سړي باندې دا دوا نشي کولی دغه دا پیسې درکړې دي او چې سره دې وي ځکه چې که د دغه حق په سر دی دا سړی د تور لورې په آخرت کې بیا ګرفتار دی دا نشي خلاصېدلی دغه کیسې د حضرت محمد بن عبدالله بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے دائی کننا بفناء المسجد میجد مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د جمعتا پدا سہم کے طریقے نسلی حیث یوضع الجنائز چکلا ومجد وزار طلع او داس بار نقش شولا بیوالا میز د جنازے پہ کدا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین اظهرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایش پماس کے دوستو بداغا مجلس کی بردائی ایچے فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصره قبل السماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسمان طرف تا قتل شریک رب فنظر اسمان داس وقود ثم تقطع بصره یائی دا سترگ داس وریر دیر چچکلے ووضع يده على جبهته لوس مبارک داس پر سندا بدخشیا قال ابياده فرميل سبحان الله عرب کے دغا طریقہ نو غصہ چاچانک سب کساگی زلزلہ وشی یا بلا سیکسیڈان یا سواقعہ نور دیوی سبحان اللہ پوکتا ہے اللہ پاک آج کی مچار پوک آدھے ظلم دے زتائی والا نہیں تو آغا دیر مہربان ذات تائی دا مشیت بھی آوہ کے آپا کے سبندے پیشا شی یا عذاب پر شکل کی لیادا چه خلق دا لشتر سرول بیجی چه دائی دا خداس نشی پر دنیا کی دائی دا صحابی چه ذکر دا الفاظ دووید سبحان الله ماذا نزل من التشدید دا سمرا سخت حکم رو گئی سمرا سخت فیصلہ وشولا دا سمرا دا قهر ولا فیصلہ وشولا قال دا صحابی فسکتنا یومنا ولیلتنا جشتر شانش ولی خاموش بندوی دا رزم پیرا چه سفل کشی کیجی او دا شپا مداغس لگ زبراو بندوی گوش بر بندوی چه دا کسا دا سرنگ داس بخل فلم نرا الا خیرا دا رزم پا خیر خریت سر تیرش ولا دا شپا پا خیر سر تیرش ولا دا سکیسی نشویدو کے پیش حتی اصبحنا سبوشن قال محمد دا محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہی چکو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقشتنا وقلا مت تشدید اللذی دا آغا کم سخت فیصلہ ہوا اللذی نزلا چاگا اللہ پاک وکڑلا اور امت تداغا کی سارو رلا قال فی الدین ورتایش در پور مطالب برا سخت فیصلہ رشو چه پور پچا مندوا دا پور یا پور نوش میرا آغا بل مثل منظر یہ تانکا پریشان ایک دیگ ضرورتینا سر گڑ شول و بیا دو فرمیر والذی نفس محمد بیده امودا قسام بی پا اغزار بنده چه دمو روح
د ده په قبضه کې دی نو دا په خدای قسم دي لو ان رجلا چې دا دمره کلکه خبره وغولله که یو سړی قتل فی سبیل الله دا د الله په لار کې د کافر سره په جهاد کې شهید شو ثم عاش او بیا ژوندی شو ثم قتل فی سبیل الله بیا د الله پاک په لار کې دی شهید شو ثم عاش دی بیا ژوندی شو ثم قتل فی سبیل الله درهم ور بیا دی د الله پاک په لار کې شهید شو ثم عاش دی بیا ژوندی شو وعلیه دینون خو په ده باندې د نورې خلکې کور و د خلکې پورې نه وي دا نه وي پرې کړي چا ورته معاف کړي هم نه وي نور چې په دغه قسم باندې درې وره په شهادت ورسي ما دخل الجنة دا سړی بیا و جنت ته نشي لوړ حتی یقضى عنه دینه تر څو پورې چې د ده نه څټه بل چا کور پرې کړی دی په ژوند کې یې پرې کوي که نه وارثون دا کیسې دا د میر روجي نه هسې هم د کیسه خو بې مطلبه هېڅ څه مطلب نشته په کیسې لونکای دی اومه دو بیا څلوېښتمه دو دا تېر وخت کې دا خبرې په هغه عرض باندې چې پرده و سور نه وګور خلکو ورته هغه د شهولې نه دغه کور ته ورغی د وینې دغه د خلوی د وینې خوند وه دا ورو تریفي دي او دا برلنډې په دغه وخت کې ورکولې او دا وریجې دي دا غوړي دي او دا خرسکي دي دا کیسې دا هغه هسې خبره دا د اومې خبره هسې د څلوېښتمې چې نور چور کوري نه پرې شوي وي هېڅ حق د چا نه وي پوتې او اړیکې وړکي چې څومره کام دي نابالغه د یوې دپاره هر څه انتظام شوی دی ترسب دی چې ته خیریتي ناکې د ده حساب دا نوم نامیز پې وریجې دمره لیا پلور دی یا چې څوک دی اوالو د یوې وړکي د هغه ښځه چې کونډه شوله د یوې ضرورتي نه د دغې چې د دغه دپاره مستقل انتظام دا چې وشي په دغه کیسه زوده شوله کورونه پرې شول په دغه زوده شولې پاڼې ورستې بیا خیریات وکړه خو داسې نه چې چیرې هغه مختلف کې داسې د شامر سړی دی د مرکې سړی دی په کیسه کې کښېږدي دا د په لفظ بللي او چې څوک خورون غریبون دي هسې دوستي نه بیا خور غریب ورکولې هغه باندې بهترین شکل دا دی چې څه خیریت چې کې وریجې وکړه وړي وکړه پسه وکړه سپاندار وکړه مدرسه ته یې ورونه ورته ووایه چې چېرته یې چې دا یې دا په پلونکي پسې مو صدقه خیریت وکړه دا صدقه په هغه باندې ته چې خپل سام زون پکې ډاک نه کړو دا صدقه خو بیا نه شي حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے دائیے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعظم الذنوب عند الله دے اللہ پاک په دربار کې پاک غټ ګناہی نه کې یو ګناه دا دی ان یلقاه بها عبد چې کله یو انسان دے اللہ سره مخامخ کیږي بعد الكبائر پر کبینا گناہی نه د ورسته التي نهى الله عنها چې خدای پاک دې غنا امت باندې کړی دی زنا دو غلا دو ډکا دو قتل نه حق دی وغیرہ دا شینا چې دا کبیره ګناہی نه دي الله پاک دا امت زنه باندې کړی دی په دا نه د ورسته هغه غټ غټ ګناہی نه کې دا ګناه دی
ان يموت رجل چې یو سړی وفات شي وعليه دين پدبون د پرینا دی لا يدع له قضاء و ایس سرتا دارا کسا نوی پوتے چاہ پرینا زنے پریش داغا دے اللہ پاک پدل بار کے اگر دیر یو غاٹ گناہ دا دے حضرت عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت دا ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند واقعات درته بیانول دغه روایت دی قال كان معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه لوی جلیل القدر صحابی دی دا شاب بن سخیه یو نوجوان سړی و او ډېر زیات سخي و په لوس کې ډېر ازود و وکان لا يمسك شيئا پلوس کې پیسې نه تنګېدل دا اوس دا منصبو چې دا یې ها متروشي سوزا زیای نه دای پرې په قطر کې دای دا 10 پیسې غټي 10 تنخواه وخلی خو هیڅ شای پلوس کې نه اوس اته خو زنه شوی لای چې اوتروري خالی پتا باندې تاسو شوکا چې دغه د پیسې د زوی نه په څه شي کې دی داس مونږه چاته ویلای دلته چې کله درته روشي پیسې خو وښ په وچانه درېږي پیسې پاکي سي کې درېږي چې په پیسې نه بل یو اچار یو عمل انسان ته ورګرون شي چې دې هغه په وجه نه دای نه په خپل ذات وي نه په نوم نه نسوي نه په بې عزتي وي په شي نور خو هغه خو د صحابه کرامو دور و نور هغه ډېر کسان داسې وي چې ډېر نیک انسان وي خو سخاوت پکې وي چې یو مجبوره انسان ورته ودرېږي بیا چې چلو دغه سیمه وډوه نو دغه دغه طریقه وه فلم یزل یدانو بیا دا دغسې دغه یو خسته دی پیسې د خلکې نه په پوري نه بیا یې ورته خلکه بیا د بل نه پور بیا دا اوس د رسول الله د ژوند واقعاتو ډېر جلیل القدر صحابي دی په ژوند کې د یمن ګورنر جوړ کړی دی او چې کله دی روان وه دای په اوس په باندې سور وه رسول الله صلی الله علیه وسلم پکښې ورسره روان وه څه نصیحتونه یې ورته کړل چې داس کا حتی اغرق ماله كله دا معاذ بن جبل خپل ټول چې هغه ځکه بوغینا چې څه شي وي هغه چې پرېنه وي دا ځکه آت شی پاکې دا سوچې پرېنه پرې جوتای شول جایداد یې د امرات شول فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خلق استیتانگول شریک لل دای رسول الله صلی الله علیه وسلم تروغی چې داس سادو زخم بالکل سی گزاران کی فکلمه در معاذ بن جبل دا خبره ورته وکړه چې تاسو دا وکړي لیکلم غرمانه چې دا مو چې کی پر وړي دي دا سره کله شماره وکړه چې متلشته غار اس کو زور څه طریقہ ته جوړاو دا صحابي سوي چې چا دا خبره نقل کړي وو دا یې چې فلو ترکو لمعاذ کپه واکه پروري دا د چا د مخه پیسې پرشولای لیټم ورکولای دغه خلکو معاذ رضی الله تعالی عنہ خیر کړی دا پیسې ورکړي لیاو ټیمینا ورکړي وای چې خیر دی پدا هوا خو یې خلک یې کایوار شاکسان ورته وکړ ورته چې پیسې دې دا غوړي
فباع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم له ماله كله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد شو اور د معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چې څومره سوي دا یې خرڅ چې چا وخاستل دا وخاستل حتى قام معاذ بغیر شيء. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ داغا داس بغیر هیڅ شی نشو درلودی د دنیا په انداز باندې ورته چې معاذ آخرت ته چې خرابېږي دا کیسه په دنیا کې د غریبۍ شپې زی تیرې کا یا نبی سار را سوچ کا و کیسه تا دا خبرو تو دا پوری نه پکړي ته تا ډېر ورګرون و پاکستان دا نن سبا بیا ورشا بیا د ناوت کې کا جسکا بیا پښتو د پرنکار غلایو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سړای د یو باندې شخصیت دا صحابه کرام ټول یک وها پیسې نه ورکړل شو دا د ټول سامان په خرڅ ټیم کام د آخري حدیث تر بیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایا چې معنی المفلس غریب څوک دی دی ورته چې غریب هغه سړی دی من لا درهم له ولا متاع چې نه د چا سره پیسې وي نه ساز و سامان دوغینا ځکې ټیکانینا مارکیټینا دا چې نه وي خو دا سړی غریب دی بیش خو دا سړی غریب دی. فقال المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة ورته چې غریب سړی د امت کې هغه دی چې قیامت پر ورځ باندې کله دای پیشي دا رشي د الله و دربار ته بصلات و صيام و زکات مانځینه پیرا کړی وی رژې پیرانی ولې وی زکاتینه پیرا شاندلی وی هیڅ داس کمای نه وی نور د خپل وخت مطابق نه کوي کړی خو وياتي قد شتم هذا چې دای کلرسي خپل کا خالص شي پروردگار پیجه داس بیزت کړي وی دا زیاده کړي وی وقذف هذا فخال باندې وجه په وجه تهمتینا دا سب پروپاګاندا نه دو چې دلته ونست د کوټه په سوشل میډیا باندې پدا باندې چې کیمیو سارای په کیم شکل کې څوک به عزت کولای شي په دغه قسم باندې به عزت کوي په یورپ کې خو بیا چې حقیقت نوی دروغزی نه کیسه دی ډېر کور دی په اسلام کې د دروغزی خبره الزام لګول اتیا کوړي په اسلام خو په میش پر داسر پر بات کا چې د اسلام نوم چې وخلې ته دهشتګردي تشدد پسندي او طبیعستی نه شو طبیعت پکزان هي او ته ارث شي خدای معنی چې د خلک په مخ کې اسلام کې دا نشته دی وچوي چې قتل وکړو نه حق معافي نه کو عالم د خدای تعالی اعلان کو چې سبو پوزي کې د پلوکی سار ویش سړی چې د په مخ کې وویني چې وی چې سار یې راس بیا یشتای چې دا یو دیوان میاشت خو د ماړی وزرته نشي بدمعشی خو څه کې چې دا د بدمعشي دی وو لیادا چې خالد دا پتا پرې په وخت کې يهودي دا ډېر نشه خلکو باندې ګوره مسله دا چې سود مسلمان ته دا ویل چې او يهودي سمانا دا بې عزت لیا دماله پټینا دا نشته وطن کې چې اوس دا کیسالو چې دا ورته وایي قاضي او شل کوړي ورته وي شل کوړي دا په دغه قسم باندې دا د صفاو داس وی داس چې وچا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور ولای دا خلکو داس یک پښې د برداشت دي وښ په وچا مستی کا د چکلا سر پتا وی ولایږي یا په واقع دا واندا نتیجه ورته مالي مشي شو دا راو سوزل څه سره په مخ کې نور بهر
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی وصفک دم هذا یو سړی سپک غادا وشتل دی پټی په کوړی په لوړه چې وینا تک هغه چې کړیو دو واکل مال هذا په بل نه پیسې خورلې دي په ناجایزه طریقه پوری زنه وړای دی اد جانو دی ورکړای په دغه قسم باندې تل دی دنیا نه وزرا به هذا سوچ وش په وشواله ایسوس نویر شه یو سړی دی اخو جل خیل کو مشارو چې ایسوس عجیبه عادت مې دی چې زراوار یو دغه مې بالکل غوسه نرسي خو چې خور غریب وي نو داته دغه سی شي نور بار په دغه قسم باندې چې خالی څوک کمزور وي یو ورته ستې برید کوو چې ستې څور سره و دا کیسه داس پته کې دي چې نه دي وزرب هذا سوکی ولوی فیعطا هذا من حسناته ورته چې څومره منځینه دي دا ودا تفسیر کوي وهذا من حسناته ودا دل خلقه د دغه شی زکاتینا ارث شي فإن فنيت حسناته چکلا دغه هغه نه کوي ورته ختم شي ات شي نشي کوته قبل ان يغزى ما عليه هغه د خلق بے عزتای کسی پورینا وغیرہ دا دیا نبی پیرا شوی او خزا من خطایا ورده چه روسا ده دا گناهی نر وخلی اچه دیگه من خطایا دیگه خلق گناهی نر وخلی چه اچه سمرا غلطی کردی دی فطرحت علیه دا ده پتلا که وشا وش ایگه نور خلق گناهو بلسری کردی اور هغه اچیجی د تو وتلتا ثم طرح فی النار بیا ورته چې وسې جهنم ته وشو کیسامو دا درته کلا چې پتیر امتینا کې د وخت تیرېدل سره د هر امت نه د دین هغه اصل بنیادی خبره دا ځنه خطوش ول چې غیر ضروري خبره پیدا کېږي لکه ورونی چې به ډېر ضروري وي دا ځنه پوه شو او دا منصب وشمیر دی هغه حالات سره مخامخ دي د دنیا کاروبار د زندگی دو ضرورتي نه دي او دا د پور منصب هر یو نظام سره دا غد نسا چې نه چیرې خوشا په پور دردولای نه چې د څه درته دا غوړ خلق و مدر تووی چې د اسلام د تعلیمات سره ماګر کدا انصافان نکو د اسلام خدا امیر د پښتانه د وزیر متال چې شمع کا باد نشته دی شمع کا باد نشته دی ډېر تعلقات دغه په وجه باندې خرابېږي زه چې دا د پور ولا حساب په یک ور باندې باندې بروتو به درته روشي چې مخ زاکوت نا زاکوت وشان دی پور د په بل نه پیسې د یو په جیب کې دي سلوشته ماری په د تونا زاکوت یو بل رسپاغ خپل پور باندې پښتان ور سره کی هغه پور باندې ورته یتو مینا تعلق القرض مقراض المحبه پور هغه د مینې د تعلق د مسلمانۍ د پورا دا وچا بیوتی دو چې څوک یو سړی دا وړي چې را دا چې بار بار درته سره ولا نه خالي ځکه دا سوالي په پور ورکا پدا نه ورستي یتاسا شدای وته تدری دله پدا غلوري بیا بل افسور دور دا نه ایوا اهم خبره هر سړی دا پته نه لګیږي چې نام د خود ژوند اخري رز دو دا پته نه ورستو څومره وخت او چې یو ورته دا خیال دی چې په ژوند کې یو سړی په خپل کور نه کوپري ا دې ورسته د خاندان مور کدا خیال دی چې دویغه دا ویلي چې هغه سره د ور ډېر په عذاب دی هغه د پرینه شکرې کی دا مسلمانتیا چې پچا کې وی خدا کو ډېر ښه خبره وکړه ودا کیسه سره ګډا وډا دو دا ځکه درته وکړ چې ډېر واقعات په دغه قسم باندې دي مسالې پښتنه کو کیسې دی غنا یا فلسفه جوړې شي یا شاخه جوړې شي دغه نه بدای جوړې شي دا د اسلام و اهم نقطو دا سلسله کې دنیا کې بے عزتی دو په آخرت کې خو تباہی دو غیر نشته ځوان زنه وسدي
آمين. اللهم عالمنا يشتد السوء والسماء والأرض عمل ذكرت التوفيق والنصيب پروردگارا د قرآن و د حدیث و د خبره د بیرغزرینه تروشوي اللهم عالمنا بیر لکه سرنګي چې د خپلې مسلمانۍ داسون د عمل مسلمان جوړ کړي پروردگارا د مش پزرینه کې د ټول ډور وشوي اللهم عالمنا د حضور جمع چې شاسه قسم حاجتونه دي دا په خمیشته ویلي دي کنه دي ویلي هغه حاجتونه یې تکرار وګرځوي خدای پاک چې څوک نورون دي شفای په نصیب کې چې چا په ګورینه کې به نورون دي د خپل ډېره دورای کې اللهم عالمنا چې دشا اولادینا نشته دې صالح نرمنده عمر درازي اولادینا ورکی چې چا ته دې ورکړي آتای ته دې کو صالح وګرځوي اللهم عالمنا می سفر ټول سفر په خیر او عافیت کې وسوي چا پیسې لرلې دي باقاعده اسې د مدرسې لپاره ټول خط د وګړي خدای پاک ته موږ له حول او دولت نه ډک لري اللهم عالمنا چې سم مشکلات دي د مخنه تسنګم کې ټول په سفر په خیر او عافیت کې وسوي خدای پاک دا ټول علاقه د رحمت په نظر ونوسي دا د امن امان ولا کې صاحب خدای پاک د نوې سارنا پنځش کې 10 هسپتال کې چې څوک په دغه علاقه کې پاله لګای نشي اللهم عالمنا دا خلق د پریشانای د تکلیفات د مشکلات نه وسوي د کیر د منډي ولي چې د مدرسې ولا چې څه اندازه مکه شفا کې د ډېر حسابو یو منډي کې دای شي چې سارو رجینا سرنګي خلق د پریشانای سره مخ دی خدای پاک ته غیبی داسې حالات جوړ کړي چې د ګرمان شي پروردګار د نقصانات نه توسطي چې اچھا څومره پیسې کټ کړې دي مدرسې ته خدای پاک د دنیا د آخرت شګړې ورسره وکړي چې څه مشکلات یا مشکلات ته حل کړي د ټول ملک حالات رحم کرم وکړي الٰه العالمین د هر طرف نه حافظ او مهربان شي خدای پاک د عدل د انصاف قوانین پکې نافذ کړي الٰه العالمین امت مسلمه کې چې چیرته هم د بنایي پازاینه کې امن وروالي خدای پاک چې چیرته هم غمینه دی پازاینه کې خوشی وروالي الٰه العالمین د جماعت د مدرسه د ترقی غیرونه اسباب همیشه مهیا لري خدای پاک چې شابه تیر وختونه کې ستړي استمنه چندې پکې خرڅ کړي دي یا په اوس وخت کې دغه تعلق شری دی خدای پاک چې څوک ژوند دي په امیده کې برکت وشوي چې څوک د دنیا نه رخصت شوي دي ته قبرینه منور کې سرتای په بال باش کې برکت وشوي وصلی الله